أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. مخی آیت مبارکوں کی اللہ جل شانہ د مثالونو په ذریعہ باندې دا مسله روښانه کړه چې الله تبارک وتعالى باران راووري او پزمکو کې هغه زرخیز زمکه د هغې نه فایده واخلي او ترقیو کی را زرغون شي او چې کوم شاړو بنجر زمکه وي نو هغه مغسې وران پاتې شي. دغه شان الله تبارک وتعالی پیغمبران راولګلو کوم خلکو زړونه چې زرغونو کوم خلکو چې زړونه زرخیزو او د هغوی په مقدر کې الله تبارک وتعالی هدایت ورکړو هدایت مقرر کړو نو هغوی دغه د انبیاء کرامو په لاس باندې زمکې ته چې کوم نزول د علم د رحمت او د برکت شو نو دا غینه استفاده او دغه خلکو مخلصین خلکو دا غینه پوره فائدہ واغشت او څه بدبخت خلکو چې هغه زړونه کلکو د کفر او د شرک نه ډکو هغه دغه د نبوت د نور نه د الله د طرف نه د وحی چې کوم د رحمت باران او دا غینه محروم پاتې شو. او بیا مثال په تور باندې الله تبارک وتعالى یو سو پیغمبرانو واقعات په دې ذکر کوي. باقي ګړمبه د حضرت نوح علیه السلام واقعات ذکر کیږي. حضرت نوح علیه السلام دی د انبیاء کرامو د سلسله د حضرت آدم علیه السلام نه بعد پټولو کی مشر او د آدم علیہ السلام زمانے ته نزدیک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام دی او د حضرت آدم علیہ السلام د دنیا نه تشریف وړلو نه بعد لس پشت پوری خلق په توحید باندې کلکو او لس پشت بعد د خلقو چې کم پیشویانو صلحا او نیکان خلقو چې داغي نمونه الله تبارک وتعالى په سوره نوح کې ذکر کړی دی. ود او یعوس یعوق او نصر داغي نمونه ود ولا یعوس ويعوق ونصر سوره نوح کې داغي نمونه ذکر دی. دا د هغه وخت صلحا او پیشویان او نیکان خلقو هغه چې کله وفات شو دا غوي چې کوم د نوح علیه السلام سره زمانی نزدیک خلقو هغه دغه صلحاو او دغه بزرګانو یاداشت د پاره چې دا مونږ ته یاد وي او دوی ته چې ګوري مونږ ته الله یادي نو دا غوي تصویران دا غوي بوتان دا غوي نقش هغه جوړ کو ان سره یادګار په تور باندې کې خودل شروع رفته دا غینه بعد چې کم خلق رال کم اولاد دا غوي نیوي اولاد نیوي نسل راغي هغه دغه بوتانو ته سجده کول او دې ته عبادت کول شروع. نو د حضرت نوح علیہ السلام او د آدم علیہ السلام په منځ کې لس پشتا فاصله ده او د نوح علیہ السلام په زمانه کې چې کله دغه بت پرستی عروج باندې او دغه شرک په عروج باندې نوح علیہ السلام 900 کاله خپل قوم ته تبلیغ وکړ او د حضرت نوح علیہ السلام نوح
یعنی نوحه کولو والا جڑا کولو والا په دې وجه باندې دی چې نوح علیه السلام د خپل قوم په دې حالت زار باندې 900 کاله د الله رب العالمین په حضور کې جړاګانی دعاګانی او هغه ته دعوت او تبلیغ کړی دی ځکه وته نوح وي نوحه کولو والا جړا کولو والا ډیر زیات د خپل قوم د پاره جړاګانی د الله جل شانه په حضور کې کړی دی چې دوی د شرک نه بچ او بیا د حضرت نوح علیه السلام قوم د دعوت او د تبلیغ په جواب کې نوح علیه السلام ته وی گمراه او ورته وی چې کم خلق تا سره دي نو دا ډېر زیات کمزوري خلق دي او زموږ د مقابلې نه دي او تا سره ټول هغه فقرا او مساکین او محتاج خلق راغون شوي دي چې تا سره یو هم صاحب حیثیت یو لوی سردار یو لوی د قبیلې مشر او یو لوی شخصیت تا سره نشته دي نو لہذا نوح علیه السلام 900 کاله چې کله د الله پیغام دوی ته ورسو دوی دا غینه مخ واړو نو بیا طوفان نوح راغی نوح علیه السلام بالآخر بدعا وکړه رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا ازما رب یو کافر هم په دې کې ژوندۍ پرېمک دي انك ان تذرهم يضلوا عبادك کچری دا د پرې خود نستا نور بندگان هم گمراه کوي نو لہذا نوح علیه السلام په بدعا دوی هلاک کړي شو او سوای د هغه اتیا کسان چې کوم مسلمانان شو د نوح علیه السلام په کشته کې ورسره یوځای شو او نور ټول چې دغه هلاک کړي شو نو الله تبارک وتعالى دا غي واقعي ذکر کوي ولقد ارسلنا نوحا او بشک موږ لګلو نوح علیه السلام الى قومه دا قوم ته فقال فسغويل يا قومي ازما قوم اعبدوا الله عبادت کوي دا الله ما لكم نشتد تاسو پارا من اله غیر سو معبود بل سو انی اخاف علیکم بشک زیریکم پتا سو باندې عذاب یوم عظیم دا عذاب دور ذلوی قال الملأ والسرداران من قومي قومنا انا لنراك بشک موږ تعالی فی ضلال مبین فگمراہ اخکار کی قال غوی یا قوم ازما قوما لیس بی ضلالت نشت پما کس گمراہی ولکنی لیکن ز رسول من رب العالمین یو رسول یم د پروردگار د ټولو جهانونو ابلغکم ز رسوم تاسو ته رسالات ربی پیغامونه در بخپل وانصح لكم او نصیحتکم تاسو ته واعلم او ز پویګم من الله د الله د طرفنا ما لا تعلمون په هغه څه چې تاسو پنه پویږئ نو حضرت نوح علیه السلام ورته وی چې ازما قومه د یو الله عبادت کوي او نشته د تاسو ته یو الله نه سوا بل څوک معبود او زه په تاسو باندې د ورځې د لوی عذاب نه یریږم نو الله تبارک وتعالى د مخکینی انبیاء کرام واقعات دي د لپاره بیانې چې هر یو مسلمان کې دغه صفت د دعوت دا پیدا شي او چې کله هم د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارکه ده چې کله هم تاسو د امر بالمعروف نهي عن المنکر پریک دی نو پتا سو باندې به د الله عذاب راځي او بیا بس تاسو نیکان خلق دعاګانی بغواړي دعاګانی بس تاسو نه قبلي نو لہذا الله تبارک وتعالى د نور ډیرو انبیاء کرام واقعات قران کریم کې ذکر کړي دې د پاره چې دا دعوت او تبلیغ امر بالمعروف نهي عن المنکر دا په هر مسلمان نارینه زنانه باندې فرض دي د خپل استطاعت مطابق د خپل د وس مطابق همیشه یو مسلمان با دا با نیکی طرف ته خلق را بلی او د ګناه نه به خلق منی کوي نو ځکه الله تبارک وتعالى د نوح علیه السلام واقعات ذکر کوي د نور پیغمبرانو واقعات ذکر کوي او په دې دور کې موږ تاسو چې کوم معاشره کې اوسېږو زرګونو او لکونو تعداد کې داسې خلق دی بظاهر باندې ځان ته مسلمانان وي خو ښکارا په شرک کې مبتلا دي
او داسې خلک دی چې ړومبي اوله کلمه ولا صحیح نه ورځي، داسې خلک دی چې قبرونو ته سجدې کوي، داسې خلک دی چې هغوی ګناهونه وکړي، زناکارۍ وکړي، بدکارۍ وکړي، او داسې نام نهاد پیران او نام نهاد خلک شته چې هغوی ورته وایي چې څه وکړي راشئ موږ له دومره پیسې راکړئ هغه ټول درته معاف کوو، روجې درته معاف کوو، منځونه درته معاف کوو. او په داسې معاشره کې موږ او تاسو ژوند کوو چې کوم معاشره کې برای نام یو پیر چې ځان ته وایي هغه ونیولی شي، نه عالم وي، نه حافظ وي، نه قاري وي، او نه کلمه ولا ورځي، او چې کله ورته تپوس وکړي نو زرګونو تعداد کې هغه زنانو سره بدکاري کړې وي د پیر په نوم باندې، د خانقاه په نوم باندې. په داسې معاشره کې موږ او تاسو ژوند کوو. ایا په دې معاشره کې چې موږ او تاسو د دعوت او تبلیغ کار اونکو، امر بالمعروف اونکو، نهي عن المنکر اونکو، نیکی طرف ته رابلل اونکو، د شرک نه خلق نه منې کوو، د کفر نه خلق نه منې کوو، د بدکارۍ نه خلق نه منې کوو، صحیح لاره چاته نه ښیو، نو بیا به د دې معاشرې جوړېږي بس. الله رب کائنات موږ او تاسو کې هر یو مسلمان مسؤل ګرځولی دی، ذمہدار ګرځولی چې دی به د خپل د ذمہدارۍ مطابق به د الله دین طرف ته به خلق رابلي. نو زموږ 40 غنټې چې څومره مشغولیت او مصروفیات وي دې دوران کې چې څومره خلکو سره زموږ ملاقاتونه کېږي، پکار ده چې هغه ملاقاتونه هغه خبرې اترې زموږ او ستاسو قیمتي شي، هغه د الله د دین نسبت سره وي، د الله د عظمت او د کبریایۍ د بړایۍ د ذکر په حوالې سره وي، د دعوت او تبلیغ په حوالې سره وي. ځکه الله تبارک وتعالی د نوح علیه السلام او د نورو مختلفو پیغمبرانو واقعات په دې سپاره کې او په دې وروسته راتلونکي آیاتونو مبارکو کې ذکر کوي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.